طلباء کرام د مختلفو مدارسو سره تعلق لرونکي تشریف فرما دي. د دې وجه محترم زه بیان نه کوم، سټیجونو باندې هغه بیانات هم موږ کوو، تقریرونه هم کوو، لیکن چونکې طلباو مجمع ده د دې وجې نه یو دوه خبرې چې هغه ډېر ضروري زه به ستاسو توجه هغې طرف ته راوګرځوم، تاسو هغې ته هر څه نوم ورکوئ. محترم استاسو قرآن حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ولوستو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کرام علماء کرام د انبیاء کرام علیهم السلام وارثان دي. الحمدلله موږ په دغه باندې فخر دی چې د علم سره مدرسې سره دین سره زموږ استاسو نسبت او تعلق دی. تاسو وګورئ محترم په دې وخت کې چې دنیا په نسبتونو باندې فخر کوي، د یو چا تعلق د یو ګورنر سره وي، د یو صدر سره وي، د یو بل یو منصب والا سره وي، دنیا والا په دغه نسبتونو باندې په دغه تعلق باندې ډېر لوی فخر کوي. هغه د فخر څیز ګرځوي. بیا څوارلسمه صدۍ چې هغه کې دین علم مدرسې محترمو هغه مظلومې ګرځېدلې دي. دنیا والا هغې ته د استهزا په نظر د سپکاوي په نظر باندې ګوري. 1400 کاله مخکې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته تسلي راکړې ده، موږ تاسو ته خپل هغه مرتبه راښودې ده، موږ تاسو ته هغه د اعزاز ځای راښودی دی، موږ تاسو ته تسلي راکړې ده چې چېرته پریشان نشئ. د حالاتو هغه د جبر مخې ده، هغه د پریشانو سره مخامخ نشئ، د غلط فهمۍ شکار نشي. ستا تعلق د دنیا والا کومې طبقې سره نه دی، د دنیا کوم عہدې او منصب سره نه دی، ستا تعلق د کائناتو د هغه طبقې سره دی چې هغې کې سیدنا حضرت آدم علیه السلام هم موجود دی، هغې کې جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام هم موجود دی، هغې کې امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم موجود دی. موږ تاسو ته راښودلی دي ستاسو تعلق او نسبت د کائناتو د هغه طبقې سره دی چې په کائناتو کې د ټولو نه غوره طبقه ده، په کائناتو کې د ټولو نه مقدس ترینه طبقه ده، په کائناتو کې د ټولو نه افضل ترینه طبقه ده. هغه طبقه هغې ته انبیاء کرام علیهم السلام ویلی شي. او زه وایم یقینا که د ټوله دنیا یو طرف ته شي، صرف د یو نسبت بل طرف ته شي، زما خپل ایمان دا دی قسم دی د ټول دنیا یو ځل نه 10 پېرې نه 100 پېرې نه کروڑ پېرې مونږ قربانولو ته تیار یو، خو دغه یو نسبت چاته ورکولو ته نه یو تیار شي. زه په ډول د تمهید باندې دا خبره کوم، اصل خبرې ته تاسو راولم. یو طرف ته محترمو د حدیث کې طلبا تاسو ناستي، علماء کرام موجود دي، موږ تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین او د علم سره نسبت لرونکي تعلق لرونکو ته خپله مرتبه ورښودې ده. خو دویم طرف ته اصل مقصد چې زما کوم دی حدیث کې موږ تاسو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل فریضې احساس راکړی دی. موږ تاسو ته تاسو وګورئ یو څوک وفات شي د هغه بچي وي، دا بچي دوه قسمه وي. یو قسم بچي هغه وي چې هغه پلار صحیح جانشین جوړ شي، د خپل پلار هغه مسلک چې کوم دی دا راټینګ کړي، د خپل پلار د مشن علمبردار وګرځېږي، دې ته ویل کېږي صحیح وارث. دویم نمبر وارث هغه وي چې هغه پر خپل پلار مسلک راټینګ نه کړي، هغه خپل پلار د نقش و قدم باندې لاړ نه شي، هغه خپل پلار د مشن علمبردار وګرځېږي، دغې ته ویل کېږي نااهله وارث. موږ تاسو ته چې د انبیاء کرام علیهم السلام طرف ته نسبت راښودلی شوی دی، تاسو د انبیاء کرام علیهم السلام وارثان دي. ما تاسو ته د مرتبې نه زیات هغه د خپلې فریضې د خپلې ډیوټۍ احساس راکوي. موږ تاسو ته راښیي خبردار نااهله جانشینان جوړ نه شئ، خبردار نااهله وارثان جوړ نه شئ، تاسو اهل وارثان جوړ شئ. اهل وارثان به تاسو هغه یئ چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د انبیاء کرام علیهم السلام کوم مشن و دغه مشن راټینګ کړئ، د هغې د مشن علمبرداران وګرځېږئ، کوم چې د هغوی مشن و د هغې داعیان جوړ شئ او پوره دنیا ته هغه مشن به ورسوي. تاسو وګورئ انبیاء کرام علیهم السلام مشن څه و. دا موضوع ډېره تفصیلي ده، زه انتظار سره ویم ځکه ما ته چې کومه موضوع راښودله شوې هغې ته بیا تاسو راولم او د موقع مناسبت سره خپله خبره کوم.
تاسو ګورئ د انبیاء کرام علیهم السلام فرهیز څه وو قرآن مجید هغه ذکر کوي احادیث ذکر کوي د سیرت کتابونه تاسو کتلي دي ځکه تاسو ته خلاصه ووایم انبیاء کرام علیهم السلام د ټولو نه اولنۍ ذمه داري د خپل قوم د عقایدو نظریاتو اعمالو اصلاح کول تاسو ګورئ د هر پیغمبر اولنۍ دعوت دا د هغوی په عقیده باندې د هغوی په نظریاتو باندې د هغوی په اعمالو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت په درېیم کال باندې یا پنځم کال باندې پورې سبا باندې خپل قوم چې راجمع کړو اولنۍ خبرې چې هغوی ته کړې وه د تمهید نه وروسته ورته ویل یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله وتفلحوا خبرې حاصل دا دی د انبیا علیهم السلام د ټولو نه اولنۍ محنت د خپل قوم په عقایدو نظریاتو اعمالو باندې چې د اصلاح وشي دویم نمبر د اصلاح نه پس د انبیاء کرام علیهم السلام په فرایضو کې د دویمه فریضه د خپل قوم د عقایدو نظریاتو اعمالو حفاظت کول دي او الحمدلله دې وخت کې تاسو وګورئ زموږ دیني مدارس زموږ تبلیغي جماعت زموږ ټول دنیا کې نورې سلسلې دي درسي چې هغه د امت مسلمه د مسلمانانو د عقایدو نظریاتو د اصلاح لپاره د ټول انسانیت د عقایدو د اصلاح لپاره کوشش کې روان دي دویم نمبر محترمو تاسو وګورئ د حفاظت میدان د انتهایی حساس دی خطرناک د ټول دنیا کې چې کوم جنګونه کېږي روان دي د افغانستان کې د لوی انقلاب تېر شو هغه دنیا امریکا راغلې وه نور کفري ملکونه راغلي یتیمو کې د خپلې عقیدې دي زده راوستل دا د خپلې عقیدې په خاطر باندې لګیا وو پیسې لګول هغوی د خپل دین لپاره د خپل ذهن مطابق قرباني ورکوله دا هر څه چې کول هغوی خپل دین راوستي وو خپلې عقیدې راوستي وو هغې ته زموږ او ستاسو عقیده او دین غلط ښکارېدو خپل دین او عقیده ورته صحیح ښکارېدل د هغې لپاره راغلي وو هغوی دومره ستړي کول دومره کوششونه یې کول لیکن محترمو نن سبا او تاسو ته وګورئ جنگي میدانونه زیات ته فکري میدانونو ته خبره ده د دریلو میدان دې وخت کې د ټولو نه زیاته ذمه داري زموږ او ستاسو د علماو طلباو ده چې موږ او ستاسو د خپل عقیدې زده کړو خپل عقاید زده کړو نظریات زده کړو ځکه نن سبا زیات تر فکري میدانونو ته خبره ده هلته د دلیل په بنیاد باندې زه خپله عقیده باندې پوهېږم زه په خپله نظریه باندې پوهېږم زه بل په خپله عقیده باندې د دلیل په بنیاد باندې پوهولی شم زه بل د غلطو شکوکو شبهاتو د هغې جواب اگر د دلیل په بنیاد باندې کولی شم د زور په بنیاد باندې نه د دلیل په بنیاد باندې که کله زه دله کولی شم خو یقینا زه د رسول الله صلی الله صحیح وارث یم تاسو وګورئ زموږ ستاسو سره د انجمن دی بزم دی سر د دین د رسول طلبه وکړي د کالجونو والا رسول تاسو ورشئ ورته زموږ وروڼه دي زموږ مسلمانانو د کورونو زموږ او ستاسو سره په یو کور کې پیدا شوي په یو معاشره کې ژوند او زندګي ته روونکي خلک دي هلته ورغلي دي تاسو سره به زیات واسطو تعلق د خلکو نه وي زه زیات د کارګزارانو خبر یم یقین مو که دغه ځای کې د الحاق لویه جګړه روانه ده اوس زیات پروفیسران استادان دي پکې چې هغه ملحدین دي د الله د وجود نه منکر دي بلکې دغسې دي تېر کال ما سره دوه درې وختونه راغلي ملګري میلاو شوي یقین مو که کالجونه خو مېلمستې پاتې شوې دي پېښور کې زموږ دغسې مولایان شته دي د هغوی بچي د الله د وجود منکرین دي الله ته کنځل کوي دغسې څوک نشته دی چې د هغوی سره کښېني هغوی ته اطمینان وکړي چې په خپله خبره باندې د دلیل په بنیاد باندې هغه پوهه کړي موږ نو تاسو مدرسو کې یو محترم دلته به معاشره کې چې وګورئ د الله د وجود منکرین دي دلته قادیانین دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت نه منکر دي دلته منکرین حدیث دي دلته منکرین فقه دي دلته منکرین اصحاب قبر د مختلفو شعبو د دین په مختلفو حصو باندې هغوی حملور دي یقین مو که ډېرو ځایونو ته هغه زموږ نه تګ وشي کمزوري زموږ ستاسو وي چې هغه خلک موږ او تاسو د دلیل په بنیاد باندې پوهولی نه شو درسره بلکې موږ هم مدرسو کې 30 کال تېر کړو 20 کال تېر کړو 15 کال تېر کړو 15 کاله بس موږ چې دا طاقت پیدا نه شي چې 15 منټه د الله په وجود باندې چا سره دلیل په بنیاد خبره وکړو موږ 15 منټه 10 منټه رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو حجتیت په دغه موضوع باندې د چا سره خبره وکړو او یقین مو که څومره فتنې چې خورېږي تاسو لاړ شئ
زموږ کمزوري ده. هلته موږ خبره نشو کولی، هلته موږ د دلیل په بنیاد باندې یو چا سره خبره نشو کولی. یو چې دې ته لاړم څو کاله مخکې بحث دپاره مناظرې دپاره، هغه مناظره خو بیا ونه شوه، د جمعې به د څلور رکعاتو سنتو باندې وه. بیا چې دا فتنه له کوم ځینو خوره شوې وه، هغه سره زموږ ملاقات وشو، ګپ شپ هم لګوو. نو هغې خبره کوله، ویل دلته را یو مولي صاحب راغلی، ویل ده بحث شروع کړی و چې د تراویح شب رکعات لري، که کله تجزیه هم موضوع ته نه ارزوم، خپله موضوع کې خبره کوم، مثال خبره کوم. ویل د مولي صاحب پسې زه ورغلم، یو دنیادار سړی و. ویل ما ورته ویل چې د مولي صاحب دا تاسې جوړ کړي دي. ویل ما ته په یو کاغذ باندې ولیکل، ما ته یې ورشه دلته پلانکې مدرسې ته هغوی سره خبره وکړو، دوی کېنو دلیل په بنیاد باندې به خبره وکړو. ویل زه ورغلم، د مولي صاحب سره چې کېناستم، ویل ما ورته ویل چې داسې خبره کوي، زه هغه رالېږلی یم، دی راته کاغذ راکړی. ویل ما ته وایي چې دا د دلیل خلک نه دي، د بحث خلک نه دي، کوتک پسې راوالو سرمنې وباسو. ویل زه چې راغلم، ویل زما ذهن ته ول اشکال دا دی چې ګوره د دې خلکو سره دلیل ورسره دی، دوی د دلیل په بنیاد باندې خبره کول غواړي. د دې خلکو سره د قرآن حدیث نه دلیل نشته، دوی ځکه روانو خبره کوي. خبره یقیني دي هم داسې که زموږ ستاسو سره د قرآن سنت نه دلایل راسره دي، باید چې موږ او تاسو د دلیل په بنیاد باندې یو څه پوه کړو، چې موږ او تاسو د وړاندو خبرې شروع کړو. کله خبره د دلیل راشي، موږ او تاسو خپل دلیل نه راځي، هلته موږ او تاسو د جنګ د ګډ خبره شروع کړو، بیا به موږ او تاسو خلک د ګمراهۍ نه څنګه بچ کړو. محترمو زموږ او ستاسو ذمه داري ده چې په دې وخت او د دې لپاره ستاسو د بزمونو چې کېږي، انجمنونه چې کېږي، زه خو وایم د طلباو ته یم خپل وخت قیمتي کوي. خپل د سبقونو وخت نه دی، یقین وکړه یو سیکنډ سړي ته بیا وریادېږي. په دې وخت کې محترمو د تعلیم یو سړی چې عالم شي، یو حیثیت د طلباو مخې دی، یو حیثیت د عوامو مخې دی. کله چې درس و تدریس کولی شي، طالبان وایي دا ملا دی، عوام ټول ملا نه مني. د عوامو مخې ته چې کله اظهار د ما فی الضمیر په ښایسته طریقې سره کولی شي، په مختصر حال پېژني. زموږ بعضې داسې وي درس و تدریس کې ماهر وي، خو هغه عوامو چې کوم روح وي د هغوی سره د خبرو باندې قدرت نه لري. دا انداز او دا طریقه کار یې د سره زده کړی نه وي. دلته راشي ته ورته یو موضوع ورکړه، ورته په دې باندې عوام پوه کړه، دی به یو نه د خپل علمي اصطلاحات ووایي، اخر کې به دی په خپله باندې چې کله خپله مطمئن دي د عوام پوره نه شو، نو خلک هم متاثر کړي کیسه به د ولا پرې سمبولی نه شو. حکیم محمد مولا سبحاني تعلیم سره په ماخذي کې لیکلي دي، یو ځینې خلکو باندې اوس کې پوه شوئ، وایي که تاسو پوه شوي خو ډېر ښه خبره ده، که نه یې پوه شوي نو ډېره ښه ده. चारों ने बहुत सुपर से दा खबर है क्वेश्चन ये तो बहुत तो अच्छा और नहीं क्वेश्चन तो बहुत अच्छा अगर तक देखा तुम सर जगह में बड़ी जमुन कोई भी तो समाधान न भी जमुन में के तरीके से खींचे से खराब होगी ना पड़े खराब होगी जमुन में न भी और जमुन मुद्दा हासिल जोरा और कवस दी हुई जो कभी हुई जो बोर शो जमुन मकसद हासिल शो और कभी हुई जो बोर न शो तो बहुत अच्छा कम से कम नखबर रहे में खराब हो यकीन मौजूद है तो और सर दाबी पर है कि खबर है तो आवाम सर दाबी पर है कि खबर ना वक्त जरूरत है जमुन और दास का इस्तेमाल और दाकुन सी किसी की मुंगा शरीर में इतना दरा शुक्रिया और मौजूद है खबर हो और तो तलबा इकराम मौजूद है जैसे तलबा मत हो और बयानों में फारस पूछो और जो तुम भी सुनो बोलो करीब चार बार तकरीर में बांध दिया तो जब हम ना लड़के लगे हम ना खबर है जमुन में इसने शिकवा मेहनत तो की कोशिश हो गई मौजूद आवाज़ بدل موضوع عن القرآن المجيد يوحيات راوالا مختلف تفاسير ومطالعة وكا حديث يو راوالا دو راوالا دري راوالا بدل موضوع عن الكوشش وكا واقعيت بپیراتا بیا خبره یو خاطر جوړه خبر پمنس کې ربط پیراتا بیا چې کله په دې طریقې سره روان دي یقین مو د شر تقریرونو لپاره وخت کوشش وکړي ستړی بشي مهنت وکړي لیکن آینده لپاره به یقیني خطیب جوړ شي یقینا مقرر به جوړ شي او که ستاسو لازم درسي په دې خطبات وړي ردی ورغی یقینو کې سم کار وي په خطیب او مقرر جوړ شي دوباره تر مهارت کې کوو موږ تاسو باندې ټول لوی ذمہ داریان دي خپل زموږ او تاسو په تمه دي او زموږ او تاسو ژوند او ژوندۍ په فیسبوک کې تیرو موږ او تاسو چې ژوند او ژوندۍ په دې کې تیرو زموږ خپل عقاید زده کوو موږ خپل دلایل زده کوو موږ خپل فکر باندې پوه نشو دا اخر موږ څه رهنمایي څنګه محترم دعوت کوم صحیح جانشینان جوړ شي صحیح وارثان جوړ شي خپل قوم رهنمایي وکړي موږ دې په ورګړه یقین وکړه موږ خپل عوامو ته اطمینان نشو ورکولی نن بهر ته چې راوځي په معاشره کې هغه شل کاله په مدرسې کې تېر کړي هغه شامل نه دي د شل کالو کې بهر چې راوځي یو امید دې سوی د اردو رساله به کتلې او په شامل باندې اعتراضات
زمونږ په دین په بنیادونو باندې به اعتراضات کېده. زمونږ ستاسو ذمهداري ده چې موږ تاسو د دغه فتنو مقابلې ته ځان تیار کړو، تقریري ډول ځان تیار کړو، تحریري ډول ځان تیار کړو. موږ تاسو د درس او تدریس طریقه هم زده کړو، موږ تاسو د تقریر او تحریر طریقه هم زده کړو. دغه زموږ ستاسو ذمهداري ده. که موږ تاسو دغه زده نه کړی شو، یقینا د موږ تاسو د خپل قوم صحیح رهنمایي نشو کولی، او د خپل قوم صحیح رهنمایي کول دا زموږ ستاسو فرض دي. موږ تاسو به یا خو د چا د خیر ذریعې ګرځېږو د هدایت، او یا به د چا د ګمراهۍ ذریعې ګرځېږو. نو چې مدرسو ته راغلی، اوس کوشش وکړه، محنت وکړه، صلاحیتونه په خپل ځان کې پیدا کړه چې د یو چا لپاره د هدایت ذریعه وګرځېږي، د ګمراهۍ ذریعه ونه ګرځېږي. ځکه پته نه لګي په خپل عمل څخه د جنت پیرزوي نه، که د بل چا لپاره د ګمراهۍ ذریعه وګرځېږو، یقینا راځي نه وي چې دغه هم د جهنم دوه ذریعې جوړه شي. بهرحال محترم، دې وخت کې د انتخاباتو مرحله هم ده. زه خبره نه کول غواړم چې تاسو ته وایي، تاسو به دې پوهېږئ. دې وخت کې تاسو ګورئ یو طبقه هغه ده، موږ تاسو په یو بل بحث کې نښلئ، جمهوریت اسلام دی که کفر دی. زموږ طالبان هم په دې کې لګیا دي. اکثر ملګري ما سره هم رابطه کوي. زه ورته وایم په دې بحثونو کې د چا سره مه لویږه. ولې انسان جواب دی، زموږ جمهوریت نه خو زموږ هدف دی، نه مقصد دی. جمهوریت نه خو زموږ مقصد دی، نه هدف دی. څوک چې اعتراض کوي، یقین وکړه د جنت تپوس کوي، بهتر اسلام سره مخلص یې او زه اسلامي نظام او شرعي نظام سره مخلص یم. ورته دا بحثونه یو طرف ته کړه، جمهوریت اسلام دی که کفر دی، د هر شی دی. ستا مقصد هم اسلامي او شرعي نظام دی، زما مقصد هم دی. ته خپل کوشش وکړه په دې ملک کې تا څه کوشش کړی تر اوسه پورې، تا څه محنت کړی تر اوسه پورې. یقین وکړه تا سره زموږ جنګ په جمهوریت باندې نه دی، ستا سره زموږ جنګ چې دی ته د جمهوریت د کفر کمې نارې چې لګې، ته په دې نوم باندې راځې په دې ملک کې د هغه علماو مخنیوی کې، د هغه علماو دپاره رکاوټ جوړېږي. د کوم علماو د وجې نه چې ته په خپله مدرسه کې ناستې قال الله قال رسول کې مشهورې، د کوم علماو د وجې نه په دې ملک کې چې ختم نبوت محفوظ دی، د کوم علماو د وجې نه چې د دینو په لړۍ کې تحفظ حاصل دی، د کوم علماو د وجې نه چې د موږ سره اسلامي او دیني تشخص محفوظ دی. ستا مقصد صرف او صرف د هغه علماو مخنیوی نه قسم دی چې ستا مقصد اسلامي نظام جمهوریت وي. زموږ خلک هم په دې بحث کې چې جمهوریت کفر دی. زه طلباو ته وایم دا وخت د دې بحثونه نه دی. په دې وخت کې یقین وکړه زموږ علما لګیا دي. موږ تاسو اسلام سره چې څومره محبت ساتو، څومره جذبه ساتو، په دې ملک کې اسلامي او شرعي نظام راشي. یقین وکړه هغه خلکو زموږ او ستاسو نه زیات محبت ساتي. هندوستان کې تاسو وګورئ زموږ اکابر دي علمای دیوبند مدرسې، مدرسه د سهارنپور مدرسه، زموږ او ستاسو سند دی هغه، زموږ او ستاسو د فخر مرکزونه دي هغه. په دې ملک کې موږ او تاسو سیکولریزم ته کفر وایو، هغوی ورته لګیا دي هغوی سیکولریزم دپاره جدوجهد کوي. ځکه هغوی ته پته ده چې د سیکولریزم نه وي او د هندوانو په وسیله باندې مسلط شو، خو بیا مې د شته سیزم نه پرېږدي، مدرسه اکثره به ختموي. دلته خو مجبوري هم دغسې وي، مشکلات هم دغسې وي. موږ او تاسو هغه مشکل حالاتو کې یو. نو زموږ او ستاسو نه بوجو دلته که تاسو وګورئ په دې ملک کې ختم نبوت محفوظ. ما خپله باندې د کوم کال باندې چې کرونا وه، زما ډېر زیات خواهش دا و چې د ختم نبوت په لاین باندې څومره څه لیکلی شوي چې دا ټول مطالعه وکړم. نو دې ورځو کې دا په ټول جمعه مطالعه کوله. د 73 تاریخ ما کتو، 74 تاریخ مې کتو، د 1952 تاریخ مې کتو. زه تاسو ته دا خلاصه ووایم، د 52 په تحریک کې دومره ډېرو قربانۍ موږ ورکړې دي، لیکن نتیجه نه ده حاصل شوې. 73-74 تاریخ کې قربانۍ لږې دي او نتیجه حاصله شوې ده. د هغې وجه څه وه؟ د 52 تاریخ کې زموږ سره سیاسي قوت نه و. د 73-74 تاریخ کې موږ سره د جمعیت علماء اسلام په شکل کې سیاسي طاقت را سره و، سیاسي قوت را سره و. هغه سیاسي طاقت او قوت د هغې هغه نتیجه وه، د هغې هغه برکت و چې الحمدلله د اسمبلۍ نه ټول قوتونه کافر، قادیانیان کافر اغلیت منظور شو، دلته ختم نبوت ته تحفظ حاصل شو. او الحمدلله بغیر د دوی قربانۍ نه، بغیر د شهادتونو نه موږ او تاسو خپل مقصد ته ورسېدو. نن چې علما دلته موجود دي، که د اسلامي او شرعي نظام را نه وي، نو دومره خو ماته هم پته ده چې د علماو نمایندګان دا که عام خلک هم عالمان نه وي، خو به د اسمبلۍ کې چې ناست وي، کله چې دلته د ختم نبوت خبره راځي، دا نور خو هم مسلمانان دي ذکر ورکوی دي، لیکن د ختم نبوت خبره چې راځي، که د بلې پارټۍ یو ګیرې والا ناست وي، ډېر خاموش پاتې کېږي. لیکن که د جمعیت علماء او نمایندګي د خلولو موضوع اطمینان ورکړو، خپل مخې ته د دغه علماو هغه ورځ زه یو ځای ته راغلم، ما ته ختم قرآن ته څه
ما دې چې ټکټونه جوړ کړي دي زموږ چې تاسو عوام جوړ کړي او په کې مولا نشته ما وې سره ګټلو ما ته کوم بخاري ته مې سره راوړل خو نه دی ورته چې ته دې کې عوام ته دي ودلته وهذا قسم شروع شو دا وخت اجباري او کوم تاسو سره تاسو نو یو خپل کار ته کار وایي کوم علما حضرات دي خلکو زیر سازي وکړو او د علماو ملګرتیا وکړو د ما خبرې حاصله او خلاصه ده څومره طلبه‌ونه دي ځان ذهني تور تیار کړي بهر دنیا زموږ ګوارګي چې موږ تاسو ذهني دغسې تیار کړو چې د طریق په بنیاد باندې موږ خلکو ته اطمینان ورکړو د هغوی سره بحث وکړو د هغوی سره خبرې وکړو او دویم نمبر عالم ما تاسو ته ویل چې د طلبو په نسبت باندې عالم وي هغه چې درس تدریس کې ماهر وي مهارت لري دویم نمبر د عوامو مخې ده د عوامو مخې ته د یو تقریر دی یو تحلیل دی موږ تاسو چې تقریر هم زده کړو تحلیل هم زده کړو مختصرات وپېژنو دا ټول هم په دې څیزونو کې زده کولی کېږي موږ ستاسو لپاره دغه جوړونه کوم ملګري چې جوړوي زموږ ستاسو لپاره یقینا کې یو نعمت دی چې موږ تاسو له دې قدر وکړو دې کې شرکت وکړو او خپل دغه صلاحیتونه یقینا چې په دې کې موږ تاسو مهارت حاصل کړو مخکې ته کله زموږ فعالیت کېږي موږ تاسو خپل قوم مخکې د خپل عقیده خپل فکر هغه د طریق په بنیاد باندې هغه پوره په فصاحت او بلاغت سره پېښ کولی شو خپل قوم ته اطمینان ورکولی شو الله رب العزت جلال دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا